बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़े मुस्तासर रोज़ तासो मलगरे आमिर खटक आसमान टीवी बाने देवा के मौजूद ज स्पिन कमर के चे स्पिन कमर के द नादरा तरफ न यो गाड़े चे मेजर सालिम मोहम्मद से चे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर ताल्लुक लरी आगे दे गरीब खल्को द पारा नादरा गाड़ी बंदोबस्त करे दे और दल तक दा गाड़ी वो तकरीबन 10 वजे मौजूद 16 तारीख न तर 25 जून पूरे दा गाड़ी दल तक दे खल्को द शनाख्ती कार्ड हल जले पूरा कई नो आगा सिलसिला के मंग दल तर आगली मौजूद यू और दे चिकम रहायशी खलक दी गौसलम खबरें को मेजर से रागले दे ऐसा खबरें को दे नूर मजीद मालूमात तासदर को राजा चो जी मिनवालो देवा के जो मौजूद है माँ दल तक मेजर सालिम मोहम्मद सेब सरा और आसमान टीवी बाने तासु मंग सरा मौजूद है जमंग मिलमाई दल तक देवा के मंग स्पिन कमर के मौजूद हो दा प्रोग्राम तासु संग ख्याल ला دا ما خو د خپل علاقہ دا ما 2018 الیکشن کړو ایز انډیپندنت کینډیډیټ صوبایي مم کړو قومي مم کړو دا ځل بیا ما ته ټیکټ ملاو شو پاکستان مسلم لیگ نه دی ان 26 نو هغه کې زه په کمپاین کې ګرځېدم نو چې دلته راغلم نو دا مشران ټول ما ته راټول شول او دوی ما د خپل مسلې وې نو دې کوشش کوو چې د خپل د پارټي د پلیټ فارم د طرف نه او څه د مانه ذاتی کیږي چې مخبل سره رسوب دي دلته په علاقې کې مخبل علاقې د خټکنامه ده ما خټکنامي ولاسته دوی خبرې وکړلې د پیچ اپ مې وکړل ډېرې مسلې حل شولې د پولیس سره ریلیټډ مسلې وی پولیس والا مې دلته وترا وستلې اس ایچ او او سره مې د کینه ولو خبرې مبرې وکړلې دلته کې په دې علاقې کې څلور قوم افریدي دي نه غیر علاوه پکې ورنګسیم شته نور قبایل پاکستان خو افریدي پکې ډېر دي او دلته تقریبا 7,500 کسان دي کنه چې آی ډی پیز وته یل شي چې ډېر مخکې راغلي چې ورستو راغلي دي او څلور جمعتونو کې خو صرف یې جمعه کېږي لکه دومره هغه خدا بالکل اګنور دو زه بیا ډي سي صاحب ته ویلم کبیر افریدي ته نو شهر دغه ته مده کیسه تیرا ټه مدل د په علاقې کې دغه سه آی ډی پیز پراته دي موستلی افریدي دي او تقریبا 7,500 کسان دي چا سره شناختی کارډونه نشته د هغه خو الریډي یو سکیورټي ریسک ته د علاقې د پرم هم چې چا سره شناختی کارډونه دي نو هغه ولا اډرس دلته نشته دا چا ولا فامبي خودي چا سره نشته دا دغه سي د نورو د وړو مسلې وي نو نایس اف ډي سي نو شهر چې هغه به ماته وړه راکړو 200 بیگز 20 kg والا چې دا پکې تقسیم کې بیا هغه ته ما د پولیس مسلې وکړې هغه چې پولیس والا سره بوز حالت کې هغه ایون ما ته غوډي سي په خپل باندې دا و چې تیر ټول کو زه سره په خپل کولي کې چیرې وکم د ډیسمبر مسلې دې زه به اورم خو کته به ساته وره ته ماته یا نو زه راشه ما دلته کې د ما سودران پنځم پروګرام دا زه دلته کې راشه ما دوی مسلې واورم بیا کنسن کې د پولیس سره دي کې د نادر سره دي کې د بل سره دي کې د بل سره دي دا غوډه خبري ورسوم او ټول انتظامیه والا دي که د ماده پارټي والا دي که د موږ د ضلعي صدر صاحب ده که د صوبې صدر صاحب ده که د تحصیل ده هغه ټول د ما هیلپ کوي دې بیا مسله وه د نادره والا دي وي چېرې موږ دلته کې چې نادره د زونو موږ ټول مزدورکاره خلک یو بیا موږ ټول ریز ځای شي او که زنانه مو ځي نو هغوی سره دوه درې ماشومان یې هلته کې به نه د باترومانو بندوبست ده نه د خانې پیلې بندوبست ده ضعیف پکې ډېر دي معذوره دي پکې نو ما بیا خپل د ضلعي صدر صاحب سره چې د هغه موږ سره ناسته صابر صاحب دا د هغه د طرف نه د نادره فوکل پرسن ده دوی ته ما هغه پروګرام شروع کړلو او نادره ورته موږ دلته ورسره وستي د 16 تاریخ نه ونیسي تر 25 جون پورې او دا موږ تیری چې دا ورځې کامې شولې تاسو کورونه پکې ونه شولو نو موږ به تاسو بیا د وین به د بیا راولو نو دا چې کوم د علاقې د پاره خبره ده د خلکو د پرم خبره ده او د پولیس والا د پاره د ویریفیکیشن د پاره د کډي سره ودل د رضایت مسلې د دوی محل شي د علاقې والا به محل شي मेजर साहब ډیره مننه تاسو ډېر تفصیل سره موږ سره خپل کو تاسو سره موږ نورې خبرې چې کوم دي سیاسي حل زلو باندې دي او بیل انټرویو هم سره کوو څه ویل غواړي ما د دې علاقې لپاره چې اوس مې پکې د سپین کمر یا انکلوډ کړی نه ده خو زه نن راغلی یم دې لپاره یم چې دوی سره خبرې وکړم ما د څه د خپل اثر رسوخ مې استعمال کړلو خپل تعلقات خپل جیبه چې تاسو غوندې یاران دوستان او څه د خپل پارټي والا سره خبرې وکړلې نو ما د خپل پی کې پنسر د لپاره 14 ټیوبویل شمسي ټیوبویل دغه مو ان شاء الله دلته راوړي دي چې پکې ټیوبویل دي 18 پکې هاند پمپس دي پکې
او 12 پکې سلای سنټري دي چې هغه په مختلفو کلو کې به موږ یو جوړو. نن به انشاءالله سروې والا هم راځي اسلام آباد والا دغه سروې به کوي او کوشش کوو چې د قبایلو ته یا د آی ډي پیز ته یا د چې کوم د سپین کمر ده دلته کې پکې د اوبو غام ولګو ټیوبویل هم ولګو شمسي د دې سنټار هم راوړو نور خدمات چې څومره موږ دوی خدمات کولی شو هغه به وکړو. ډېره مننه تاسو تفصیل سره چې دا خبرې میجر صاحب واورېدې راځئ دې چې کوم رهایشي خلک دي هغو سره خبرې وکړو. جی مینوالو اسمان ټي وي باندې زه مخاطب تاسو ته او دلته کې سپین کمر چې مسالې خو ډېرې زیاتې وي ځکه چې دا نوې آبادي جوړه شوې ده بیا هم ډېره زړه شوه او دې ته ډېر زیات دا مسایلستان یو جوړ شوی او تاسو راته ووایئ چې تاسو د میجر صاحب سره څنګه ملاقات وکړو دا مسله تاسو ته حل اره سرجي او میجر صاحب سره همون داسې ملاقات وشو چې دلته مخکې بل کاس و هغه سره مونږ ملاقات و نو داسې هغه په ملاقات باندې مونږ ورسره میلاو شو. نو میجر صاحب چې کوم کارونه مونږ ته وکړل ډېر ښه کارونه یې وکړل او ډېر ښکلي کارونه یې ورته وکړل. او بل دا نادره چې کومه وه نو مونږ ته یو درخواست مخکې کړه چې یاره مونږ خلک غریبانان دي داسې یوه مسله ده نو دا یې راته وکړله نادره ورته منظوره کړله دوړه یې راته منظوره کړه وړه نو ډېره منډه مونږ سره میجر صاحب وواله په واساپ یې راوایي انشاءالله نوره بیا هم راسره واغي ولګیا دی میجر صاحب. نو بس میجر صاحب ډېره مهرباني لکه مخکې مونږ راپورټ هر څه مخکې کړل نو مونږ ته یې ډېر سهولات جوړ کړل نو چې نور یې مخکې څه کېږي انشاءالله مونږ سره باید دا سهولات کوي و منډه به مینوالو اسمان ټي وي باندې زه مخاطب تاسو ته او دې وخت کې ما سره د سپین کمر نه چې دلته کې د نادره وین چې کوم 10 ورځو لپاره منظور شوی دی او دا مشران د دې علاقې موجود دي سر تاسو خپل تعارف هم وکړئ او سره راته دا ووایئ چې یو خو دا ډېره واقعي چې ډېره لویه مسله وه د علاقې دپاره تاسو دپاره چې دا خو یو حل شوه. دې نه علاوه ستاسو د سپین کمر نورې څه مسلې دي او تاسو څه غندنه کوئ؟ ما نوم عرفان دی او زه د دې سپین کمر اوسېدونکی یم. چونکې مخکې مونږ څو کاله مخکې دلته خلک آی ډي پیز شول او راغلل آباد شول ډېر خلک واپس لاړل او ډېر پاتې دي او چې کم کسان پاتې دي نو دوی ته خو مسلې ډېرې وي ځکه چې یو علاقه کې سړی پاتې کېږي او هغه چې کوم دی په سلو کالو والا علاقې هم شته چې لا اوس هم پکې سهولتونه شته الحمدلله مونږ خو دلته اوس هم بجلي برابره بجلي ده روډ مسله هم روډ هم انشاءالله حل شو څه به حل شي لږ پاتې دی داسې د سکول هم انشاءالله شته هغې کې سټاف هر څه موجوده دي. دلته چې کوم دا میجر صاحب را درومي نو دا د مونږ د اواز د رسېدلو یوه خاص ذریعه ده. دا په څو موقعو باندې راغلی دی او دا مونږ ته چې مونږ ته کم تکلیفات وو یا کم داسې نور مشکلات وو د هغې د حل کېدلو کوشش هم کړی دی څه حل شوې څه به حل کېږي او څه یې اواز رسولی دی انشاءالله ولذیز چې دا به ټول کېږي وقتاً فوقتاً باندې به کېږي دا او دا کم د نادره مسله چې وه دا که یو سړی وګوري یو وګړی سړی چې نو هغه 1200 روپۍ بلکې 2000 روپۍ پورې خرچه نن سبا کېږي مهنګایي د ملک حالات داسې دي نو دا دلته مونږ ته کلي ته راغلی مثال دا کم د نادره والا وین چې دی دا هم ډېر مزېدار و ډېر د سهولت والا او د عزت والا ځای دی ځکه چې تل ته ځې نو دا ډېر ګرمي او ډېرې لانجې او پونجې دي. بهرحال داسې کم مخکې دا دغه سرکاري اټه سکیم چې و هغه دلته وشو کلي په کلي مونږ پسې چې تالا نه ړلو داسې نور اوس آینده انشاءالله ولذیز دی مونږ دلته خو زه خپله هم چې میجر صاحب ته ووایم ما یو په دې سکول کې ماشومانو ته د بجلۍ تکلیف دی چې بجلي پکې بالکل نشته. ډېره مننه سره او بله دا ووایئ چې د تاسو خو ډېر وخت نه دلته کېږي که نه شروع نه راغلي یې ما بخیر د دې علاقې آبادي څومره ده؟ یاره د دې آبادي تقریبا چې مخکې کومه مردمشماري کېدله نو زه هغه فوجانو سره ناست وم نو 1885 خیل دی 2000 تقریبا دا تقریبا 2000 نه به سیوایي 2000 دې کلي به 2000 نه سیوایي که نه خو دې کې بس مختلف خلک دي افریدي دي ورکزي دي مومند هم شته راسره او انشاءالله ولذي چې کوم دلته خلک دي نو اوس چې کوم دا د نادره والا سیسټم دی دا اډرس راوړئ نو به دا خلک د دې ځای شول نو پکاته چې دې ته بیا هغه شان د مراد و سهولت هر څه خپل دي انشاءالله. موږ د نادرې نه لکه ډېر په دې باره کې خوشحال یو نه چې دوی موږ سره دغه ته مثال دغه وکړه او موږ سره چې کوم دی دا تکلیف وکړه او موږ دغې خلکو ته چې کوم دی د شناخطیانو په باره کې لکه ډېر تکلیفات دی د خلک د ناکامي د خپلې کمکلي د وجې نه موږ سره د شناخطیانو هم لږ چې کوم دی داسې مختلف دغه دي او دوی موږ سره چې کوم دی د یوه رابطه ساتي
خو دوی به ډېره مهرباني وي ځکه چې موږ غلطیان یې پکې شوي دي نو دا شناخطیان په کار دی چې موږ ته نو دوی په ذریعه سره پوه شي لږ موږ سره امداد وکړي. والو څنګه چې تاسو د دې سپین کمر علاقې مشرانو خبرې واورېدې دغه شان د یوت هلکان هم سره ولاړ دي دی نه تپوس کوو تا نوم څه دی او دا راته ووایي چې دلته کې دا چې کوم اوس نادرا سیسټم تاسو سره نو دې کې خو یوت ته هم ډېر مسلې مسایل وي څه حل شوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف آل د تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ لا راغلی دې ځای ته او زمونږ ډېرې زیاتې مسلې وې دلته او د میجر صالح صاحب هم مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې هغه مونږ ته د هغې په ترو باندې دلته مونږ ته ډېر مشکلات اسان شول او دلته زمونږ ډېر زیات مسایل وو او د هغې الحمدلله اوس ډېر حل شول. مونږ به مخکې باړې ته تلو ډسټرک خیبر ته به تلو تارو ته به تلو نو زمونږ به پیسې هم ډېرې لګېدې زنانو تکلیف خو به ومن ته خو به ډېر زیات ډیفیکلټیز وو هغوی ته به ډېر مشکلات وو نو مونږ الحمدلله مطمئن یو د دې نه او د میجر صالح صاحب مونږ ډېره شکریا ادا کوو او د ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ ته راغلی او الحمدلله زمونږ ډېر مسایل دلته حل شول او مونږ ته به ډېر زیات تکلیف او دا خو الحمدلله اوس په کور کې ده او په کور کې خو لکه خامخا نه ومن ته څه مشکلات نه میل ته نه فیمیل ته څه داسې تکلیف نو الحمدلله مونږ د ستاسو ټولو تاسو هم شکریا ادا کوو د میجر صالح صاحب هم مونږ ډېره شکریا ادا کوو. ډېره مننه جی مینوالو آسمان ټي وي باندې مخاطب سپین کمر نه دلته کې موجود یو د سپین کمر یو مشر ما سره موجود دی لالا خپل نوم راته ووایي او دا راته ووایي چې د نادرا د سهولت باندې تاسو خوشحال یئ او څومره خوشحال یئ دا راته بالکل چې خوشحالي پرې نه شوي مطلب دا دی چې زموږ په سپین کمر کې ملا چې نه هسپتال شته نه د اوبو مشکلات هم دی چې اوبه هم نشته دی پرې نه شوي و بالکل ټول سره مې ملا چې خوشحال یو و مطلب دا چې په کور دی چې زموږ په دغه شي باندې غور وشي پرې نه شوي. مینوالو دې وخت کې زه دلته موجود یم چې د دې کلي مشران هم را سره موجود دي دې نه مخکې تاسو زموږ د مسلم لیگ نوم چې کوم مشر میجر صالح صاحب هغه خبرې واورېدې سر تاسو خپل نوم ووایئ. زه صدق علي افریدي خبرې کوم د سپین کمر دا میجر صاحب چې کوي دا څلورم ځل دی چې دلته راغلو دلته موږ داسې په انداز کې څوک نه راغلي لکه دغه د موږ کم هیلپ وکړلو او دغه لا موږ چې کوم دي کم هرزونه وویل د نادر راپورټ مې تا کړی و نادرانو ورسېده او انشاءالله د ټرانسفارمرونه موږ ته ویلي دي د بجلي د کمبو نه ته هر شي پرې موږ ریکویسټ دله کړی دی نو انشاءالله دا امید دی چې دا به موږ وکړي او دا د څلورم پروګرام دی موږ چې دی دا دغه له راغلی دی چې دا پروجیکټ پوره ولیکو او دغه خلکو زه هیلپ وکړم او دغه خلکو له سهولت ملو شي دغه خلکو له د اوبه هم ډېر تکلیف دی د ټولنې هم ضرورت دی د ګیس هم ضرورت دی او بجلي خو څه نه سره ورسېدل یو خو د خلکو کم او اوس هم پوره کار پرې باندې نه دی شوی نو میجر صاحب له دا د مې ریکویسټ دی چې څه کمای پیشای وي امید الله ویلي دي او دغه خلکو له وکړي نو دا به د موږ ډېره شکریا ادا کوو او ان شاء الله چې اوس یې شکریا ادا کوو چې دای مولا دغه غریبو خلکو له څلورم پروګرام کې راغلو او نادر ایم راولګله او نور به ان شاء الله د کوشش جاری کړی دی. مینوالو د سپین کمر کې مختلفو مشرانو سره موږ خبرې وکړې دلته نادرا وین چې کوم میجر صالح محمد صاحب په تګودو سره دا منظور شوی دی او 10 ورځې لپاره 16 جون نه تر 25 جون پورې به دلته ولاړ دي د خلکو دا خلک به فیسیلیټیټ کېږي د دې علاقې چې کوم مشران دي هغې سره مختلف سره موږ خبرې وکړو ما هغه سلسله کې خبرې کوو لالا خپل نوم ووایي او دا راته ووایي چې د نادرا چې کوم دا سهولت او دلته خو ډېر زیات تکلیف و د خاص د شناختي کارډ د خلکو ته چا شناختي کارډونه ایکسپایر شوي وو چا نو جوړ شوي اوس دا نادرا بینک تاسو ته منظور شو نو دې نه تاسو څومره مطمئن یئ؟ الحمدلله زما نوم زیارت ګل دی کم کردار چې موږ سره میجر صاحب وکړو 100% دغه نه موږ مطمئن یو او الحمدلله ډېر ښه کردار یې وکړو ځکه چې موږ غیر جانبدار خلک یو غیر ایجنسي وله او دلته مطلب دی چې خټکو لوکیل راغلي ډېر ښه احترام دی موږ کوي
خو لکه مسالې مطلب دی چې نادر ولا میجر صاحب انشاءالله الله په حال کړه خو میجر صاحب حال کړه جی انشاءالله دغه نه موږ نوره توقع کوو چې مطلب چې دا به نوره مسالې موږ له حل کوي لکه موږ ته اوبه ډېر سخت تکلیف راځي بل مطلب دا دی چې بجلی تکلیف راځي ټرانسفارمر یې نشته راځي بل دا روډونه مطلب چې ګاډ واډ کمزوري دي نو انشاءالله مطلب دی چې میر میجر صاحب نه توقع کوو چې دا کورونه بیا لا پوکوي او مطلب دی چې میجر صاحب میله مطلب چې وسیله کېږي و انشاءالله برپیر ته امید توقع کوو چې ټولې مسالې به موږ مطلب چې میجر صاحب حل کوي یہ مینوالو آسمان ټي وي باندې زه تاسو سره مخاطب یم څنګه چې تاسو د مشرانو خبرې واورېدې د دې سپین کمر کې دی وخت زه موجود یم نادره ګاډي دلته میجر صالح محمد صاحب په توسط سره د هغې په انتهایي کوششونو سره دلته منظور شوی دی 10 ورځو لپاره او هغه ګاډي لګیا دی کار کوي او د دې خلکو ته ډېر زیات سهولیات ملو شو او تاسو خبرې هم د هغې ټولو واورېدې مشرانو هم واورېدې د هلکانو کشرانو هم واورېدې او میجر صالح صاحب خپل چې کومې خبرې وي هغه هم تاسو هغې خپل چې کوم خیالات او اظهار وکړو او دې علاقې چې نورې څومره مسلې دي انشاءالله تعالی هغه به ورسره په نمبر سره حل کېږي او که تاسو په علاقه کې څه مسلې وي څه خبرې وي نو بالکل موږ ته په کمنټس کې هم ویلی شئ زموږ واټساپ نمبر دی په هغې باندې هم ویلی شئ موږ ته وایي موږ به درځو او موږ به هغه مسلې رامخکې کوو او چې د دې علاقې چې کوم چارواکي دي هغې سره هم رابطه کوو چې هغه مسلې حل کړي نو ډېره مننه دا ویډیو شیر هم کوي لایک هم کوي زموږ پیج هم لایک کوي یوټیوب باندې چې کوم زموږ چینل دی آسمان ټي وي هغه هم سبسکرایب کوي ډېره مننه السلام علیکم